وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. درود شریف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او یاد کا هغه وخت الله وی چې مونږ ویلې للملائکه ملائکو ته اسجدوا لآدم سجدو کوي آدم علیہ السلام ته فسجدوا فسجدو کړه دوی الا ابلیس مگر ابلیس سجدو نکړه ابا انکار وکړو واستكبر تکبر وکړو وکانه ود من الکافرین د کافرانو نا. د آیت کریمه مقصد بیان د تشریف د خلیفہ دی پس سجده د ملائکو سره دتا او بیان د تذلیل د مخالف د خلیفہ دی په ترک د سجده سره خلیفہ تا چې هغه ابلیس دی. آیت مخ کی سره ربط مخ کی آیت کی اللہ جل شانو کمال د خلیفہ ذکر کړو او چتواله او تا د خلیفہ ذکر شوو په ملائکو. دی آیت کریمه کی ادب او تعظیم د خلیفہ ذکر کړي. اللہ وی وَإِذْ قُلْنَا او یاد کا وقت چې مونږ ویلیو ملائکو ته. دلته یو اعتراض دی دا مکالمه د ملائکو سره د الله وا مخکې هم الله مکالمه د ملائکو سره ذکر کړی و. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ الته تعبیر په وایس قال ربک سرو کو دلته تعبیر په وایس قلنا سرو کو. دې کې څه حکمت دی؟ جواب دا دی چې مخ کې مکالمه کې بیان د استخلاف بیان د تعلیم او د استخلاف او تعلیم سره لفظ د ربک مناسب دی ځکه په تربیت دال دی. او دی مکالمه کې بیان د تعظیم د آدم علیہ السلام دی او د تعظیم سره وایس قلنا لفظ مناسب دی ځکه وایس قلنا په دې لفظ کې هم تعظیم دی ځکه مفرد ذکر کړی دی په ضمیر د جمع سره. نو دا مقام د تعظیم نو لفظ هم د تعظیم راوړو هغه مقام د تربیه ونو لفظ هم د تربیه ذکر کوي. اس قال ربک د ملائکو د سجدي واقع آدم علیہ السلام ته په وو سورتونو کې ذکر دا. سورۃ البقره کې دویم سورۃ الاعراف کې دریم سورۃ الحجر کې سلورم سورہ بنی اسرائیل کې پنځم سورہ کہف کې شپږم سورہ طه کې وم سورہ صاد کې دا اول ځل د سجدي واقعه ذکر کیږي د آدم علیہ السلام. دا سجده آدم علیہ السلام ته څنګه وا؟ دا د تعظیم سجده وا
یا خدا اصطلاحی سجده وا سر پزمکه خودل، یا دا چې اصطلاحی سجده نه وا صرف انحنا وا، یا دا چې دا سجده د عبادت و خو خدای ته وا او آدم علیہ السلام طرف ته وا، بیا بلام پلی آدم کې په معنا د اله سره شي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَىٰ آدَمَ، نو بیا به اعتراض وارد شي چې بیا تعظیم د آدم څه شي چې خدای ته سجده وا. جواب دار چې خدای ته مون سجده کوو خو کعبه طرف ته کوو، نو دې کې تعظیم د کعبه شته که نشته؟ دقه شان التم سجده خدای ته وا خو طرف د آدم علیه السلام ته وا، نو تعظیم پکې د آدم راته که نه؟ دغه د تعظیم سجده تیرو امتونو کې جایز وه، زمونږ امت کې نه ده جایز. فسجدو پس ټولو سجده وکړه. دا حکم ټولو ملائکو ته شوی چې اسجدو لآدم که بعضو ته. راجح قول دا دی چې ټولو ته حکم شوی، ځکه ستای څه قرینه په تخصیص نشته، ټول مراد. فسجدو کې د افاد تعقیب مال وصل لپاره، او دې کې اشارت ده امتثال د امر د الله ته، چې ملائکو امتثال د امر د الله فوراً کړو. فسجدو پس ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. ابلیس لفظ قرآن کریم کی 11 کرت راغله، کنیت ابو کردوس ته. ابلیس ورته ځکه وی لانه ابلس من رحمت الله، ځکه د خدای د رحمت نه نا امید ده. نوم عزازیلو په سوریانه ژبه کې، عربی کې نوم حارس دی. کله چې د خدای نافرمانی وکړه نو ابلیس یې نوم شو. الا ابلیس کې دا استثناء متصل ده که منقطع ده؟ ابلیس د جنس د ملائکو نو کنو، صحابه نه دا اختلاف را روان دی. سو کوئی استثناء متصل ادا ده په ملائکو کې داخلو. نو اسجدوا لآدم کې امر د تس شوو او د سجده و نه کړه، نو تخلف د امر نه وکړو. دلته بیا اعتراض وارد شي چې دا خود دلیل شه د خوارجو. خوارج وی چې مرتکب د ګناي کبیره خارج عن الایمان دی او داخل په کفر دی، نو د خو ارتکاب د کبیره وکړو، سجده نه کول دا خو ګناي کبیره ده کنه. ګناي کبیره وکړو د کافر شو، رستوي وکانه من الکافرین کنه. دا خو دا وی دلیل شه. جواب دار چې د کفر په ترک د سجدې سره نو، د کفر په مقابله د حکم الهی کې، چې د حکم الهی سره مقابله وکړه، خپل رائے اصل وګڼله او د خدای حکم ته دیکه ورکړه، نو په دې کافر شو. په نفس ترک د سجدې نه دی کافر شوی. دویم قول دا چې دا استثناء متصل ده د جنس د ملائکو نه نو، لکه سورة الکهف 50 نمبر آیت کې الله فرمایي وکان من الجن. نو بیا سال دا ده چې د جنیاتو نو جنو ملائکو کې نو داخل، نو بیا خدای مامور به سجده نو، دته خو بیا د سجدې حکم نه دی شوی، بیا ګناهګار نشه په ترک د سجدې سره، ځکه تعمیل د حکم خو په مامور
ضروری دی خو غیر مامور وکړه حکم خو ملائکو ته شی ویس قلنا للملائکة اسجدوا کا جواب دا دی چې دته حکم شوی و دی مامورو دی اگر چې د ملائکو نه نو خود دخیل فی الملائکه و ملائکو کې اوسېده په احکامو کې داسې و لکه ملائکه چې څنګه نو دی مامورو د دې څه دلیل دی چې دی مامورو دلیل دا دی چې صراحتا الله تعالی درته ویل ما منعک اذ امرتک څه شی تا ته مانع و چې تا ته ما امر وکړو سجده دې ولې ونه کړه اذ امرتک چې تا ته امر وشو د دې نه معلومیږي چې دی مامور و که نه امر ورته شوی و دا سجده ولې ونه کړه دې کې دوه علت خدای ذکر کوي ابا واستکبرا ابا واستکبرا دې کې حرف عاطف ذکر نه کړه دا جملې مستانفې دي په جواب د سوال مقدره کې سائل سوال کوي ولی انکار د سجدې نه وکړو جواب دا چې ابا واستکبرا یادار چې ابا واستکبرا دا حال دی د ابلیس نه آبیان و مستکبران الا ابلیس سجده ټول ملائکو کړه ابلیس ونه کړه په داسې حال کې چې د انکار کوونکی او متکبر کوونکی او ابا امتنع من السجود واستكبر وانما امتنع لانه استكبر استکبار تکبر ولې وکړو تکبر ځکه وکړو چې دوی ویلې خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اور نه پیدا کړم او د خټې نه پیدا کړی زما اصل ښه دی او د اصل کمزوری دی زه د شریف خاندان سړی یم دی کمزوری دی دا تکبر یې ځکه وکړو دلته به تاسو یو اعتراض وارد شي هغه دا دی چې ابا انکار ته وایي او دا انکار د څه د وجې نه کېږي د تکبر د وجې نه نو دا ابا د ابا دپاره علت تکبر دی ابا پیدا شوې د تکبر نه ده نو که استکبره مقدم شوی وی د ابا نه دا به مناسبه وه جواب داره چې خبر هم دقسې ده ابا د استکبار نه پیدا کیږي خو دلته ابا ځکه مقدمه شوه چې د ابا تعلق د ظاهر سره دی او د استکبار تعلق د باطن سره دی ابا انکار دا یو ظاهری کیفیت دی نه منم او استکبار باطنی کیفیت دی نو هغه ښکاره و ځکه مقدم کو هغه پټ و نو ځکه مؤخر کو استکبار ځانې نو دې کې دې خبرې ته اشاره دی چې د ټولو مرضونو د لعنتونو سر تکبر دی ځان لوی ګڼل تکبر څه ته وایي ځان لوی ګڼل اگر که سړی لوی او ځان ته لوی وایي نو دا تکبر دی او چې لوی نه یو ځان له لوی وایي نو دا خو د خدای په غضب ککړ دی پې پوه شئ او چې لوی ځان له لوی وایي دا هم تکبر شو دا استکبر دلیل د ابا جوړېدی شي ابا انکار یې وکړو لانه استکبره ځکه د تکبر وکړو او څوک چې تکبر وکړي هغه ابا کوي نو دم ابا وکړه وکان من الکافرین وکان دیو من الکافرین د کافرانو نه پی علم الله د خدای په علم کې د خدای په علم کې د کافرانو بیا به اعتراض وارد شي چې د کافرانو نه و نو بیا ملائکو ولې پرېښوده ځان سره جواب دا نه چې په علم الله د کافرانو ملائکو له څه پته و ملائکو ته خو علم غیب نشته
یا د کان معنا سارا وکان من الکافرین وصار من الکافرین دی وګرځید د کافرانو نه. دلته د ابلیس څلور ګناهونه ذکر شو آیت کی. اول ترک سجده د الا نه معلومی کی، دویم انکار د ابا نه معلومی کی، دریم استکبار د استکبر نه معلومی کی، سلورم کفر وکان من الکافرین کی ورته اشاره شوی دا. دا څلور ګناهونه د ابلیس ذکر شو. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او مونږ ورته ویلې آدمه اوسېږه ته او بیبي ستا په جنت کې او خورئ د دې جنت نه خوراک پراخه حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښوي او مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا تاسو به شئ من الظالمین د ظلم کوونکو نه په ځان باندې. د دې آیت مقصد بیان د نعمت د سکنا د آدم علیہ السلام. مخ کې نعمت باطینی و او دا نعمت ظاهری دی جنت کې اوسېدل. مناسبت مخ کې سره هر کله چې مخ کې آیت کې تذلیل د دشمن د آدم علیہ السلام وشو، د آیت کې اوس تعظیم د آدم علیہ السلام ذکر کوي په مسکن عظیم سره چې عظیم مسکن ورکوي چې هغه جنت دی. نو دی آیت کریمه کې دو اوامر دي او یو نهی ده. اول امر دا دی اسکن انت وزوجک الجنه، دویم امر دا دی وکلا منها رغدا، نهی دا ده ولا تقربا هذه الشجره. دلته یو اعتراض دی چې دی اوامر دواړو کې فرق دی. اول امر مفرد دی اسکن، دویم امر تسنیه ذکر شوی دا وکلا دو تا. حال دار چې اسکن کې هم بیبي خو کنه لکه عقل کې چې بیبي او آدم علیہ السلام دواړه دي نو اسکن کې اسکنا ولې نه ویلې؟ سوال باندې پوښتئ. تاسو به جواب وکړئ دی کې دی خبرې ته اشارت دی چې زوجه په سکنا کې دا تابع د سړي ده او په عقل کې سړی او ښځه دواړه مستقل دي نو ځکه دواړه ذکر کړل. ښځې در سره د نکاح په وخت کې شرط ولګاو چې زه در سره واده کوم خو پېښور نه به بل ځای ته نه ځي، کلي له به نه ځي اطرافو ته غرونو له دې ښار کې به اوسېږو، تا ور سره ومانه او بیا لاړې نو خیر دی. ګناهګار شوې ځکه واده خلافي دې وکړه خو ته نکاح کې څه نقصان نه راځي ځکه ښځه تابع د سړي د سړی چې چېرته اوسېږي ښځه به ورسره اوسېږي او په خوراک کې دواړه مستقل دي. سړی به د خپل استعداد مطابق خوراک ښځې ته ورکوي. ښځه عدالت ته تللی شي چې سړی مالدار یو ښه څیزونه پرې نه خوري نو ځکه دغه تسنیه صیغه ذکر کړه. یا دما ته اوسېږه ته او بیبي ستا، دا انت تاکید د هغه ضمیر دی چې کم په اسکن کې دی او دا تاکید د دې دپاره ذکر کړه چې د وزوجک عطف پې صحیح شي. د جنت نه مراد مشهور جنت دی یعنی دار الثواب. باقی دا جنت اسمان کې او که په ځمکه کې د دې پوره تفصیل
حافظ ابن القیم رحمه الله کتاب کې لیکلی هادی الارواح الى بلاد الافراح. دا د حافظ ابن القیم کتاب دی، دا ټول تفصیل په هغې کې شته. جنت ځمکه کې و که په اسمان کې و، دارالثواب و که نه هسې باغ و. راجح قول دا دی چې دا دارالثواب. بیا په اعتراضات دي، دارالثواب ته چې څوک داخل شي نو بیا خو د هغې نه وځي نه، دی دې څنګه ووتو؟ جواب دا چې مرګ نه وروسته د حساب کتاب نه وروسته داخل شي بیا به نه وځي. دی خو د دوام دپاره نه و داخل شوی، دی خو دې دپاره داخل شوی چې جنت مناظر وګوري. د ده د تخلیق مقصد خو خلافت ارضي و که نه. تاسو اورېدلي چې عبدالرحمن بابا وایي جنت ځای د توالد تناسل نه و، د غنم دانه بهانه شوله باباد. جنت کی بچی راوړل کېدل، توالد تناسل د نسل انسانی قیام دا خو ځمکه کې کېده. جنت نه مراد دارالثواب. وکلا منها رغدن، خوراک کې دوه وسعتونه ذکر کړل. یو وسعت دا دی رغده، اکلن رغده، پراخه خوراک هر څه پکې شته، هر جنس به درته میلاویږي. دویم پراخ کم ځای کې چې ډډه لګوئ او کم ځای کې چې کښېنئ حیث شئتما، دا وسعت د مکان دی. په تاسو پابندي نشته چې هلکه راشئ دې ځای کې ډوډۍ وخورئ. یو ځای د ډوډۍ د خوراک دپاره نه دی متعین، حیث شئتم. دوه وسعتونه ذکر شو. دا رغدن مفعول مطلق دی د کلا دپاره. وکلا منها اکلن رغدن. رغد معنا واسع، پراخه. ولا تقربا هذه الشجره. خدا آدم علیہ السلام چې جنت ته داخل شو بیا ترې راووتو، ټول زمانه پکې څومره کلونه پکې تیر شوي. سوال دا دی چې دلته خو آدم علیہ السلام ته ویل چې اسکن انت، اوسېږه ته جنت کې. نو بیا یې څنګه راوویسته؟ دی خو یې نه ویستی د سکنا دپاره، او سکنا خو دایمي اوسېدو ته وایي. جواب دا دی چې د سکنا سره استقرار مستلزم نه دی. سکنا سره استقرار مستلزم نه دی. سکنا به یو استقرار بنی، طالبان یوه مدرسه کې یو کال یا یوه میاشت تېره کړي بیا تښتي. سکنا شته او استقرار نشته د یو وخته پورې. او دا وخت هم څومره وخت و؟ 130 کلونه آدم علیه السلام جنت کې تیر کړي. عبد ابن حمید په خپل تفسیر کې وایي صحیح سند سره د حسن بصري نه چې آدم علیه السلام په جنت کې د ورځې 1 ساعت تیر کړه، د ورځې 1 ساعت، او دا ساعت 130 کاله و د دنیا په کلونو. زمونږ او ستاسو په دې کلونو 130 کاله. بس دا ډېرې مزې دي که. او دا ساعت د ورځې څومره و؟ د مازدیګر او د ماښام په منځ کې و. ماښام او د مازدیګر په منځ کې چې کومه فاصله ده د قمره فاصله یې تېره کړې وه چې زمونږ ته 130 کاله جوړېږي. دا روایت حاکم په مستدرک کې ذکر کړی دی، حافظ ابن کثیر. او حاکم وی صحیح علی شرط الشیخین، د دې سند صحیح دی د بخاری او د مسلم د شرط مطابق. نهی ورته ذکر کوي ولا تقربا هذه الشجره، منځ دې کېږئ تاسې دواړه دې ونې ته، فتکونا پس تاسو بشئ من الظالمین، په ځان باندې د ظلم کوونکو نه.
داسې ورته ونه ویل چې د دې ونې نه خوراک مه کوئ ولا تقربا ورته نږدې هم نه شئ صد د ذرایو ورنږدې هم نه شئ نهې مضبوطه شوه او د نهې مضبوطیا په دوو طریقو سره وشوه ځکه یو خو دا چې نهې عن القربان وشوه نهې عن الاکل ونه شوه یو مضبوطیا دا ده د نهې دویمه دا ده چې فتکونه من الظالمین نتیجه ذکر شو نتیجه د ارتکاب د نهې ذکر شو که ارتکاب د نهې در نه وشه نو فتکونه من الظالمین ولا تقربا کې د تسنیه لفظ ذکر کړه داسې ونه ویل چې آدم علیه السلام ته چې ته مو نږدې کېږه ښځه به تابع وی که نه ځکه دا یو امر تکلیفي دی او امر تکلیفي کې ښځه د سړي تابع نه ده هغه مستقل مکلفه ده او سړی مستقل مکلف امر تکلیفي و او اسکن او کلا هغه خو امر تکلیفي نه و هغه خو د دوی خپل حالت و خپل کیفیات دی شجرین یا معینه شجره مراد با او یا تیغ نوع مراد دا الله مراد نوع وا او آدم علیہ السلام ذهن لسر اغله معینه راله معینه شجره نو ځکه اجتهاد کم خطا شکم دا شجره د سسی وا دو پکې مشهور قول دي غیر مشهور پکې ډیر دي یا دا د انځر ونوا او یا د غنم ونوا خو امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې وی وعلم انه ليس في الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجة اذن الى بیانه قرآن کریم کې او صحیح احادیثو کې داسې صحیح حدیث نشته صحیح روایت چې دلالت په تعین کې چې دا د څه شي ونه وه وایي زموږ بیانولو ته حاجت هم نشته بس د یوې ونې نه منع کړی و د ظالمینو نه مراد دا دی چې ته به په ځان ظلم وکړي دا به ستا د اخراج باعث شي فازلهم الشیطان عنها پس اوخیاو دا دواړه شیطان انها په سبب د ونې سره فاخرجهما پس ویویستل دا دواړه مما د هغې نعمتونو نه کانا پي چې دوی و په هغې کې وقلنا موږ ورته وویلې اهبطو کوشئ بعضکم لبعض عدون بعض ستاسې د بعضې نورو دپاره دشمنان دي ولکم او شته ستاسو دپاره په الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو و متاع او فایده الی حین تر یو وخته پورې فازلهم الشیطان ذلت بے اختیاره خټو کې خویدلو ته وایي بے اختیاره سړی خټو کې وخویږي دې ته ذلت وایي په ځا سره او ځال سره چې شي نو ذلیله کېدلو ته وایي اطلاق د ذلت په افعالو د انبیاء علیه السلام کېدی شي د دې ایت نه معلومیږي په ځا سره خویدل بغیر د اختیار نه د دې پکې څه اختیار نه و انها د عنها دا ها ضمیر چا ته راځي دی دې کې څلور اقوال دي اول قول راځي د شجرې ته عن سببیه دی په معنا د سبب سره معنا به داسې شي پس وښیول دا دواړه شیطان عنها په سبب د دې ونې سره په سبب د دې ونې سبب شو د ښویېدو دویم قول دا دی چې د عنها دا ها ضمیر جنت ته راځي دی دریم دا دی چې اطاعت ته راځي دی او دا اطاعت دلالتن معلومیږي څلورم یا راځي دی هغه مزو خوشحاله ته چې کم جنت کې و بیا به معنا داسې شي پس وښیول دا دواړه شیطان عنها د جنت نه یا وښیول دا دواړه شیطان عنها د اطاعت الهي نه یا وښیول دا دواړه شیطان عنها د هغې مزو خوشحالیو نه کمې چې جنت کې دوی ته میلاوي بیا به ان په دې دریو صورتونو کې په خپله معنا سره شي فاخرجهما پس ویویستل دا دواړه مما د هغو مزو نعمتونو نه کانا فی چې دوی و په هغې کې
دلته نسبت د اخراج شیطان ته وشو دا مجاز عقلی دی نسبت د فعل غیر ما هو له ته وشو اخراج خو الله کړو شیطان څنګه ورغه دیته څنګه وسوسه ور واچول دی کې ډېر اقوال دروازه کې ورته ودرېدا دیته आवाज وکړ چې راشي دیوال نه ورته وکړو او یو قول پکې دام دی چې د مار په خوله کې دی نه نوتو دا تفسیری اقوال دي راجح او صحیح قول دا دی چې شیطان کله وتلو د جنت نه او هغوی را ننوتل جنت ته نو په دې وخت کې په دې دروازه کې سره یو ځای شوی و دغه وخت کې ورته وسوسه اچولې یو یادانه چې د لرې نه وسوسه ور واچوله د لرې نه بهر تقدیر وسوسه ور واچوله او بدوی نه ارتکاب د منهی عنه وشو په اجتهاد سره دې ته لغزش ویلی شي ګناه ورته نه ویل کېږي معصیت نه دی ځکه د پیغمبرانو عصمت معصوم کېدل دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی مسله ده دې کې د اهل سنت والجماعت کې د چا پکې اختلاف نشته معتزله او نور غلطو خلکو پکې اختلاف کړي قبل النبوت او بعد النبوت د ګناهونو نه معصوم دي پاک دي او صحابه کرام هغه معصوم نه دي هغه محفوظ دي یو معصوم او یو محفوظي معصوم دی ته وایي چې ګناه کوي نه او محفوظ دی ته وایي چې ګناه تې سرزد شي خو خدای د توبې توفیق ورپسې ورکړي تاسې په دې پوه دا بعضې بېدینه خلک کې هغوی وایي صحابه معیار حق نه دي صحابه معیار حق نه دي ولې وایي هغوی خو ګناهونه هم کړي دي که نه بیا چې معیار حق شي نو د هغوی ګناه پسې په مونږ ځو او په ګناهونو کې معیار حق دي یو د ګناه ابتدا ده او یو د ګناه کیفیت دی هغوی ګناه کړې ده که نه صحابو نه ګناه سرزد شوې ده د ګناه نه وروسته کیفیت څه وه قصې تاسو اورېدلې دي چې صحابي راغی نبي علیه السلام ته چې زنا مې کړې ده حد را باندې جاري کا او هغه پوهېده چې د زنا حد څنګه دی رجم دی په کاڼ به ولاړ او په کاڼ به د څلورو طرفونو نه خلک ولي او په داسې سخت طریقې سره به مړ کېږي دا یې ولې ویلې دا پې ګناه داسې بوج وه لکه غر چې په سړي اسمان د پاسه د ګناه په دغه کیفیت کې هم صحابه زموږ دپاره معیار دي ځکه چې هغوی محفوظ عن المعصیت دي محفوظ معصوم نه دي ګورئ معصوم صرف پیغمبران دي وقلنا من ورته ویلې اهبطوا کوشئ بعضکم لبعض عدو بعض ستاسې د بعض نورو دپاره دشمنان دي دا حکم چاته اهبطوا کې خطاب آدم علیه السلام هوا مار او شیطان ته دی دا یو قول دی نو بیا داسې چلو شو چې آدم علیه السلام په سرندیب کې کوز شو سرندیب اوسنۍ سریلنکا الته کوز شو الته غر دی د آدم علیه السلام د خپو قدمونه پکې اوس هم وشته او د آدم علیه السلام د خپو قدمونه 6 فوټه دي 6 فوټه د آدم علیه السلام قد چې و 80 غزه و 80 نو د خپو مقدار 6 فوټه و او هوا بی بی په جده کې کوزه شوه او ابلیس په ابله کې کوز شو او مار په اصفهان کې کوز شو اصفهان ایران دا شیطان مرګرتیا کړې و کنه نو بس پهان کې کوشش د شیعاګانم د شیطان مرګري دي کنه دا مردارې کوي دویم قول دا دی چې اهبطوا کې خطاب صرف آدم او حوا ته دی او بچیم ور سره دي سوال دا چې بچی خو نو په هغه وخت کې نو اهبطوا
دیکھیں وہ خطاب معدوم تا بیا راغی، خطاب خو معدوم تا صحیح نہیں کیا. جواب دار ہے چی معدوم دے خو پی علم اللہ خو معدوم نہ دے، اللہ تا خو معلوم ہو کنا. بعضکم لبعض عدو، بعض استاسی بعض نورو دا پارا دشمنان دی. دلتا با اعتراض وارد چی بعض استاسی بعض نورو دا پارا اعداؤن دشمنان دی. عدو پزے که اعدا ویل شوی وینو دا با دا بعضکم لبعضین سر مناسب ہے. جواب دار ابن فارس لغوی وی عدو دا مفرد و تسنیه و جمع طول دا پارا یو شان استعمالی کی. دویم جواب داده چې لفظ د کل او بعضی په لفظ کې مفرد دی، اگر چې په معنا کې جمع ده نو عدو لفظ هم مفرد دی، نو مفرد د مفرد سره مناسب دی. ولکم دا خبر مقدم دی او فی الارض دا جار مجرور متعلق دی د هغه څه پورې چې څه پورې لکم متعلق دی. و مستقر و متاعن الہین دا معطوف و معطوف الیہ مبتدا مؤخر دا. مستقر جے قرار، مدت استقرار. لکم دا خبر ولی مقدم کو پا تقدیم دا خبر کے دے خبری تا اشارہ دا چی خلافت ارضی صرف پزمکہ کی خلافت او سیدل صرف دا انسان حق دے، د جنیاتونه دا حق اخیستل شوی دی او ملائکی دا ته دا حق خدای ورکړی نه دی. دا درې خلک دي که نه، ملائکو ته خدای ورکړی نه دی، پیریانو نه اخیستل شوی دی، نو انسان دپاره دی. نو لکم کې خطاب انسانانو ته دی، فلار دی په ځمکه کې. فلار دی کې عادي ژوند ته اشاره ده. شته ستاسو دپاره په دې ځمکه کې ځای د قرار، پزمکه کې اوسېدل عادي ژوند یادای. کله خارق العادت زندگی خو کله په دریاب کې هم تیریږي، په فضا کې هم تیریږي، په هوا کې. خو دلته عادي زندگی مراد ده چې عادي زندگی بس تاسو پزمکه کې. نو آدم علیہ السلام ډېر خپه و، ځمکې ته راکوز شو. خدای ته سوال جاری کوله چې دا څه وشو. الله بیان کئی فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. پس واخستلی جلتی سر آدم علیہ السلام در رب ددنا یو سخ کلمات، فتاب علی خدای رجوع کڑپ دا انه یقینا دا اللہ هو التواب توبہ قبل ان کے دے الرحیم مہربان دے. دا کلمات سوچ آدم علیہ السلام هغه ویلې خدای ورپې رجوع وکړه. ډېرو تفاسیرو کې دا دي او ډېرو مفسرینو ذکر کړي چې دا سورة الاعراف دا کلمات دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بیا به اعتراض وارد چې بیا خو ذلت نه و، نو ګناه شوه ځکه چې ربنا ظلمنا انفسنا، مونږ به ځان ظلم کړی. جواب دا چې ترک د اولاو اجتهاد کې خطایی وه. مجتهد مختی ته یو ثواب ملاویږي او مصیب ته 2 ثوابه ملاویږي. و حسنات الابرار سیئات المقربین د قیدې مطابق خدای ته ډېر نږدې خلکو پیغمبران هغه سیزونه چې زمونږ د پاره ثواب دی هغې د پاره ښه نه ګڼل کېدل، نو ځکه یې داسې سخت الفاظ ویلي دي. دویم قول دار چې کلمات دا دي چې د داسې دعا وکړه اللهم لا اله الا انت سبحانک وبحمدک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین. اللهم لا اله الا انت سبحانک وبحمدک ربی انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین. اللهم لا اله الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم.
او نور تفاسیر نور خبرې ذکر کړي دي خو راجح او قوي دقه خبرې دي چې دقه کلمات دی ویل چې کوم قران کریم کې دی او یا د روایت خدای د توبه پتا باله خدای په دروجو وکړه. او سوال دا دی چې دلته خو خزه ذکر نه کړ چې پتا به علیهما، جواب دا دی چې توبه کې خزه تابع د سړی وګڼلې شو، ځکه دا خو احسان دی تر هغې پورې به ښځه ښکاره کوي چې ښکاره کولو ته سخت ضرورت دی، نو هلته خو ورته ضرورت و. ولا تقربا کې او کلا کې او په اخرجهما کې ځکه خو سزا مقام او دا خو مقام د انعام او د امتنان دی، نو چې ښځه چې په سړي وشي په ښځې مو وشه کنه. چې سړی بادشاه یا وزیر اعظم خو ښځه د وزیر اعظم ښځه یي کنه، ښځه ورسره ډایرک معززه شوه کنه، نو پتا به علی ښځه ورسره ډایرک معززه شوه، ذکر کولو ته حاجت نشته. انه هو التواب الرحیم دا علت دی د پاتابه د پاره جمله معلله ده. تواب معنی الرجاء علی عباده بقبول توبته، ډیر رجوع کوونکی دی په بندګانو باندې په قبول د توبې سره. قلنا اهبطوا منها جميعا، موږ ورته ویلي اهبطوا کوشئ منها د دې جنت نه جميعا ټول، فإما یأتینکم پس هر کله چې راشي تاسو ته زما د طرفه هدن څه هدایت، فمن تبع هدایا پس هغه څوک چې تابعداري وکړي د هدایت زما فلا خوف علیهم نه به ویره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به یې غمجن هغوی. والذین کفروا کسان چې کفر یې کړی وکذبوا دروغ نسبتونه کړي بیا آیاتنا آیاتونو زموږ لره اولئک اصحاب النار دا کسان ملازم د اور سره دی هم دوی با پیا په د اور کې خالدون همیشه یي. دا دویم کرت حکم دی د احباط. قلنا موږ ورته ویلې اهبطوا کوشئ منها د دې جنت نه جميعا ټول، دا جميعا بحال شي دا ضمیر نه چې کم په اهبطوا کې دی معنا بداسي شي اهبطوا منها مجتمعین مع ما بینکم العداوه، سره د دې نه چې تاسو کې عداوت هم دی ټول په ټوله وځئ کوشئ. سوال دا دی چې دا یو ځل اهبطوا ذکر شوی او دوباره یې سله ذکر کړه، دا خو تکرار دی که جواب دا دی تکرار نشته، دا دویم ذکر کول د تاکید د پاره دی، فایده پکې راله تاکید. دویم جواب دا دی چې اول اهبطوا کی اشاره داوا چې د جنت نه اسمان له کوشئ، دویم اهبطوا معنا دا ده چې اسمان نظمه کې ته کوشئ. دویم جواب دا دی چې اول ورته ویل اهبطوا بیا د توبې ذکر وشو، نو چا به ویل چې توبه قبول شو الله پې رجوع وکړه نو احباط حکم بم ختم شوی. الله بیا وی قل نهبطوا، د احباط حکم نه دی منسوخ شوی، هغه په خپل ځای دی. توبه قبول شوه خو سره د احباط نه. فإما یأتینکم څلورم جواب دا دی چاول احباط نرسته یو غرض ذکر شوی، دویم احباط د بل غرض د پاره. هلته څه غرض و؟ هلته غرض دا و چې احباط وکئ کوشئ خو سره د عداوت نه ستاسو په منځ کې به عداوت وي. دلته وایي احباط وکئ کوشئ خو تاسو مکلف یئ، اسمان د طرفه به آسماني هدایات او دینونه تاسې ته درځي. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو د هغې احباط غرض عداوت او د دې احباط غرض وجدان د هدایت دی. دی وجې نه قل نهبطوا دا په مخ کې
قلنا اهبطوا باندې عطف نه که ځکه تباین پکې د غرضینو. فإما یأتینکم دلته اعتراض دی، هغه دا دی چې اصل کې داسې دی فإنما یأتینکم، ان په ما کې مدغم شوی دی نو اما ته جوړ شو. نو ان شرطیه ده او یاتین کې دا نون د تاکید د پاره ده. اعتراض دا ده چې ان دا خود امور مشکوکه نه ده، نو معنا دا ده چې هدایت به یا راشي یا برانش. یاتین کم دا نون د تاکید د پاره ده چې خامخا به راځي. نو په یوه جمله کې دواړه متضاد څیزونه جمع شوي دي. جواب دا دی چې دا تاکید د منی سره متعلق دی او ان د هدن سره متعلق دی. معنا دا چې زما د طرفه به خامخا یو څه راځي تاسو ته، خو چې دا به وحي او که د عقل به دا اوس فیصله نه ده شویله. نو ان متعلق شه د هدن سره او یاتینکم دا تاکید متعلق شه تر چا سره؟ منی سره. هدن هدایت، فمن تبع هدایا څوک چې تابعداري د هدایت وکړي. دلته اعتراض دی، یو شی چې په اسم ظاهر سره ذکر شي دوباره ضمیر سره ذکر کول مناسبي. فمن تبعه ځکه هدن یو ځل ذکر شنو دویم ځل ضمیر ورته مناسب و. جواب دا دی چې ضمیر ذکر نه که دا دویم هدایت دا اول نه غیر دی. ولی اول هدایت خاص چې من جانب الله، دویم هدایت عام دی که من جانب الله او که په عقل سره لاره معلومه کی تعمیم پکې. دې د وجې نه دا دویم هدایت معرفه بالله مم ذکر نه که. چا به دا توهم کو چې دا دویم بعینه اول دی، ځکه نکره چې معرفې ته نو ثاني عین اولی تاسو ویلی دي که. دریم دا دی چې په دې دویم ځلې ذکر که په اضافت سره، په دې اضافت کې تشریف او تعظیم د هدایت دی، ځکه مضاف یې که یې ته چې متکلم ده. فلا خوف علیهم نبی ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني. خوف او حزن، یو خوف دی یو حزن دی. خوف ویره ته وایي، حزن غم ته. خوف کله راځي چې فقط د مطلوب وشي، حزن کله راځي چې فوت د محبوب وشي. حزن ففوت د محبوبي او خوف په فقط د مطلوبي. مطلوب ته نه ورک شي نو دې ته د مطلوب د ورکېدلو د وجې نه خوفي. تاسو خبرې ته خیال دی که نه؟ دا شیعګان ډېر مرداران خلک دی وایي چې ابوبکر صدیق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روانو په هجرت کې او نبی الله ورته وایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې لا تحزن ان الله معنا، مغم جن کېږه الله موږ سره دی. و ابوبکر ویرېده او په ځان ویرېده، د نبی علیه السلام غم یې نه کاو. د چا ویره به ورسره؟ د ځان ویره به ورسره، ځکه ورته وایي چې لا تحزن مغم جن کېږه. خو تاسو پوه شئ په لغت که نه چې د دې مردارانو دا قول د لغت خلاف دی. لغت کې حزن څه ته وایي؟ حزن په فوت د محبوب راځي او خوب په څه راځي؟ په فقط د مطلوب. نو که د ده سره د ځان غم نو لا تخف به ورته ویلی وی، لا تخف. او دی خو خفه په څه و؟ په فوت د محبوب و چې محبوب رانه خرابه نه شي، نو ځکه ورته وایي لا تحزن ان الله معنا. نو دلته به دواړه چې څوک د هدایت تابعداري وکړي نو خوب هم پې نه وي، فقط د مطلوب هم نه وي، فوت د محبوب به هم نه وي، هر څه به ورته میلاویږي.
دلته اعتراض دی خوف پس لفظ د اسم سره ذکر که فلا خوف علیهم او غزن فعل ذکر که ولا هم یحزنون اشاره دی خبره ته ده چې د خوف زمانه ډیری او د حزن زمانه کمی حزن خو کله کله او خوب یو شي نه چې سړی ویریږي نو شپې ورځې به د هغه ویره په زړه کې ننوتي نو هلته د اسم لفظ مناسب و د حزن سره د پیل چې تجدد پکې راځي په غم کې باروالی نو هلته د یحزنون د پیل لفظ مناسب شو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ها کسان چې کفر کړی او وکذبوا دروغ نسبتونه وکړي بآیاتنا زمونږ آیاتونو ته دا مرګري د اور دی دوی به په دې اور کې همیشه یي تابعداري د هدایت ونه کی هدایت به درځي دوه قسمه خلق به جوړیږي یو به تابعدار د هدایت یو به نه منونکي د هدایت تابعدار د هدایت بدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون او انکاری د هدایت نه بداسي چې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون په پوه شوي دلته اعتراض دی چې کفر او تکذیب دا دواړه خو یو شی دي نو کذبوی د کفرونه وروسته ولې ذکر کړه جواب دا دی چې دواړه یو څیز نه دی اگر چې مصداق یو دی خو په دې دواړو په منځ کې فرق شته ها کفر څه ته وایي انکار قلبی ته دا د قلب کیفیت دی او تکذیب دا د لسان کیفیت دی نو متعلقات د دواړو جدا دي نو ځکه کذبو په کفرو باندې عطف دویم دا چې د کفر عام شی دی او تکذیب خاص شی دی کفر اطلاق په ټولو کفرونو باندې کیږي او کذبو د ژبې انکار والا کفر ته نو دا یوه نوعه ده گویا کې خاص په عام باندې عطف دلته به یو بل اعتراض وارد شي چې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دا په مقابله د فمن تبع هدایا کې دی چا چې تابعداري د هدایت وکړه ویره به پې نه غمجن به نه چا چې تابعداري ونه کړه نو دا دوزخیان دي نو چا تابعداري ونه کړه ومن لم یتبعه د والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا په ځای کې داسې ویل شوی ومن لم یتبعه فمن تبع هدای سره به تقابل صحیح وي اظهر به وي ښکاره به وي داسې ولې ونه ویلې جواب دا دی چې ومن لم عدم اتباع دا ملزوم دی کفر او کذب ورسره لازم دی گویا کې لازم ذکر کو ملزوم ته په خپله مراد نو فائدہ پکې صدا چې د ومن لم یتبع په ځای باندې کفر او تکذیب تذکره وکړه فائدہ پکې صدا فائدہ پکې دا ده چې علت د حکم به پکې ذکر شي صراحتا حکم دار چې اولئک اصحاب النار نو د دوزخي کېدلو علت څه شی دی کفروا وکذبوا کفر او تکذیب ومن لم یتبعه کویلی وی ومن لم یتبعه فاولئک اصحاب النار نو بیا به عدم الاتباع علت جوړ شوی وی د دوزخي توب د پاره او عدم الاتباع خو علت نه دی ځکه کله عدم الاتباع د سستۍ د وجې نه کیږي مون سړی ونه کي نو کافر کیږي خو نه چې همیشه به دوزخ لځي هم فیها خالدون دوی به په دې اور کې همیشه وي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون اے بچو د یعقوب علیہ السلام یاد کئ زما هغه نعمتونه چې ما کړي دي پتا سو او پورا واله وکئ په وعده زما زب پورا کم وعده ستاسو وایای فارہبون او خاص زمانه ویریږي او ویریږي معنا مخکې ذکر د نعمت عامه او شو خطاب عام
او دلته خطاب خاص دی بنی اسرائیل سره او ذکر د نعم خاصه دی په دوی باندې. خلاصه درو کو بیان د ضرورت للجماعت الجدیده، یو جماعت جدیده ته ضرورت دی ځکه یهود خو ضایع شو، هغوی خو آسمانی دین باندې عمل خرابه که دغه حال دی. یو جدید جماعت ته ضرورت دی او جدید جماعت امت محمدی صلی الله علیه وسلم دی. یا بنی اسرائیل نرستا اوس د اصلاح عام طرف پرې ښودلی شو، د اصلاح خاص طرف راونیولی شو. د خبرو رخ بنی اسرائیلو ته ور واوړېدو. بنی اسرائیلو ته خطابات ذکر کېږي، د هغوی قبایح د هغې اصلاح، په هغوی باندې نعم ذکر کېږي د ترغیب او ترهیب په سلسله کې. تذکیر بیالا اللہ نو په دې کې دعوت ورکوي بنی اسرائیل ته چې په آخر الزمان پیغمبر باندې ایمان راوړئ، او دا ځکه چې مدینه منورې په 4 چاپېریال کې یهودیان اوسېدل، د هغوی آبادي وه، هغوی ته دعوت ډېر ضروري و. نو دې رکو کې دعوت ورکول کېږي بنی اسرائیل ته. 8 پکې اوامر ذکر کیږي او 4 پکې نواهی ذکر کیږي. دا به د اصلاحي پروګرام اولنۍ حصہ شي بنی اسرائیل ته. اول امر دا دی وشکرو نعمتي، دویم امر دا دی ووفو بیعهدی، دریم امر دا دی وایایا فرهبون، څلورم امر دا دی وامنوا بما انزلتو. پنځم امر دا دی واقیموا الصلاة، شپږم امر دا دی واتوا الزکاة، اووم امر دا دی ورکعوا مع الراکعین، اتم امر دا دی واستعینوا بالصبر والصلاة. 4 به نواهی ذکر شي. اول نهی ولا تکونوا اول کافر به، دویم نهی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دریم نهی ولا تلبسوا الحق بالباطل، څلورم نهی وتکتموا الحق. دا 4 به نواهی ذکر شي. خدا قصه او اصلاحي پروګرام د بنی اسرائیلو د قصې د تخلیق د آدم علیه السلام نه وروسته ولې ذکر شو؟ د آدم علیه السلام د قصې سره د بنی اسرائیلو د قصې څه مناسبت دی؟ جواب دا دی چې د بنی اسرائیلو د قصې د آدم علیه السلام د قصې سره جوور مناسبت دی. هغه دا ده چې آدم علیه السلام بظاهر اگر چې حقیقتا نو بظاهر مخالفت وشو د حکم الهی نه، نو د جنت نظمکې ترا کوش شو، رفعت نه زمکې ترا کوش. بنی اسرائیلو هم ایمان رانوړو بالنبی الامیه، د کم ایمان حکم چې ورته الله کړی و، نو دوی هم د مرتبه رفیعین را اوچت شول، مرتبه ذلی د ذلت مرتبه ته ذلیل شو. لکه آدم علیه هغه ذلت د طبیعت طبیعت ترا کوشو، ذلت او دنیا طرف ترا کوشو. اے بنی اسرائیلو یا بنی اسرائیل، بنی جمع ده بنده او بنی مشابه ده د جمع تکسیری سره، ځکه مفرد پکې متغیر کیږي. دیو جنا په پیل کې تا د تانی زیاتیږي، لکه قالت بنو عامر فآمنت بنو اسرائیل وکفرت. بنی دا خاص ده نارینه اولاد ته وایي، خو چې کله اضافت وشي مضاف الیه ته نو بیا عام شي، نارینه او زنانه دواړو ته وایي بچو. اسرائیل اسراء بالتوئیل اللہ تا، دا اسرائیل غیر منصرف تے، علمیت او عجمہ دا پکی.
بنی اسرائیل لپس قرآن کریم کې 2 کرت راغله. اے اولادا د خدای د بنده چې یعقوب علیہ السلام دی. سوال دا دی داسې ولې نه ویلې یا بنی یعقوب؟ جواب دا چې توبیخ او زورنه ده. اے د خدای د بنده زامنو تاسو د خدای بندگی ولې نه کوئ؟ د توبیخ او زورنه په دې کې ده. یا بنی اسرائیل، اسرائیل صفوت الله ته وایي، د خدای برگزیده او خوښ بنده. یې د ښه سړي زامنو اشاره به شي دې خبرې ته چې د ښه سړي زامن باید ښه. تاسو د ښه سړي زامن یې او ښه نه یې، دا به اشاره شي. د ابراهیم علیہ السلام 4 زامنو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دمشق و مدین. اسماعیل علیہ السلام د عرب پلار دی، عرب نسل د اسماعیل علیہ السلام نه دی. بنی اسرائیلو نسل د یعقوب علیہ السلام نه دی، یعقوب اسحاق علیہ السلام نه. او دمشق او مدین دا 2 نور زامن دي. دا خارونه د دې په نوم آباد شوي. پښتانه د دمشق په اولاده کې دي. بنی اسرائیل تربوران دي. کلکواله پکې ذکر دی. بنی اسرائیل ته خطاب دی. اذکروا یاد کئ نعمتی التی زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو. یاد کئ، یادول ستې دا یو نعمت 2 نعمت 3 نعمت دا یادول یادای نه. اذکروا یاد کئ معنا شکر ادا کئ. یو ذکر دی او یو ذکر دی، دواړه یو شان. بعضې وایي چې ذکر په لسان سره یو ذکر په جنان سره زړه سره. او کسایی وایي چې ذکر د ژبې ته وایي او ذکر قلبي یادګیرنې ته وایي. دا یو فرق. دویم د ذکر زد سمت راځي، سمت چپوالی، او د ذکر زد نسیان راځي، نسیان. دا ذکر او ذکر په منځ کې فرق. دلته اعتراض دی نعمتونه خو ډېرو نو نعمتي د مفرد صیغه څنګه ذکر کړه؟ جواب دا دی چې نعمت دا اسم جنس دی، شامل دی ډېرو لره. مفرد دی په معنا د جمع سره. یاد کئ زما نعمتونه التي انعمت علیکم، هغه چې ما په تاسو کړي. د امت محمدي او د بني اسرائیلو فرق ته وګورئ. امت محمدي ته وایي فاذکروني، ما یاد کئ. بنی اسرائیلو ته وایي زما نعمت یاد کئ. څومره لوی فرق. هغوی ته وایي منعم یاد کئ، ستاسو نظر به په منعمي. او هغوی ته وایي نعمت یاد کئ، ستاسو نظر په منعم نه وي، ستاسو د شي سره کار دی. منعم څه کوئ؟ دا یو امر شو. دویم واوفو بیهدي، زما وعده پوره کوئ چې کومه ما سره کړې ده، امتثال یې وکئ. اوفی بیهدکم، زه به پوره کړم هغه وعده زما تاسو سره. و ایایا فرهبون، دا ایایا ضمیر منفصل منصوب المحل دی. او دا داسې نه ده چې ایایا دا مفعول مقدم دی د فرهبون دپاره. ایایا دپاره پیل حذف دی، فرهبونه د هغې دلیل دی. یو تفسیر دی. دویم دا دی چې فرهبون کې خپله مفعول شته، فرهبونی یا پکستر خدایاتونو در حرف روی د وجه نه حذف شوی ده. فکر تم خیال راغی کنه؟ نو څه ضرورت دی چې ایایا مونږ د فرهبونی ضمیر کو. بل د پیل او د مفعول په منځ کې به فاصله په فا سره راشي که ایایا د فرهبونی دپاره مفعول شي. نو اصل داسې دی ایایا ارهبو فرهبونی. څلورم امر
وامنو ایمان راوړی بما پاس انزلتو چې ما نازل کړی مصدقا لما معکم په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي ولا تکونوا اول کافر به تاسو مکه گئی اول ډله د کافرانو نه به پدې د بنی اسرائیلو نه ولا تشترو مخوخوي مبدلوي بیااتی په مقابله د آیاتونو زما کې سمنن قلیلا پیسې لګي و ایایا فتقون او خاص زمانہ ویریږي زمانہ دیکھ یو امر ذکر دے اور دو پکی نواہی ذکر کئی امر و آمینو دے اور نہ پکی دادا ولا تکونو ولا کافرن بے ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا ایمان راوڑے پا کتاب چی قرآن دے بما دا موصول نہ مراد قرآن دے موصول سر ذکر کر تبخیم دا وجنا بما پا کتاب انزلتہو مپول حذف دے آیت دے دما دا پارا مصدقا لما کم تصدیق کون کے دے دہو کتب چی تاسو سردی اما کم متعلق دے تر ثبتا پورے ولا تکونو مکی گئی اول کافرن بے اول دا کافرانونا بھی پدے قرآن سر بھی ضمیر قرآن تراچے دے دلتا اعتراض دے دوی سنگا اول شو اول کفر خو مشرکانو د مکی کړو جواب دار ولا تکونو اول کافرین به من اهل الكتاب د اهل کتاب اول کافران ما جوړے گئی ذکر نور بیا استاسو تابع دین استاسو د نور گنابم تاسو باندې مقتدا د شر ما جوړے گئی مقتدا د خیر جوړ سي دلته اعتراض دی اعتراض دار چې اول مفرد دی او تکونو جمع ده نو دا اول به په تکونو څنګه حمل شي خبر ده تکونو د پاره تاسو به جواب وکړئ چې عبارت په حذف د مضاف سره دی ولا تکونو اول قوم کافر به یا ولا تکونو اول فوج کافر به نو مضاف الیه نه اول تم جمعیت را نقل شي اول ډله د کافرانو نه پاغي اول قوم د کافرانو نه پاغي ما جوړې گئی جو دیم دار چې ولا تکونو نه کل فردن مراد دین واغم بیا مفرد شو ہر یو کس مکے گئے اول کافر بھی پدے قرآن باندے ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا ما اخلای پایاتونو زما باندې لګې پیسې معنا دا چې ډېر اخلای خیر دی جواب حسن بصری وای الدنیا بحذافیرها ثمن قلیل دنیا ټول په ټولو طرفونو سره ثمن قلیل دی د دین په مقابله کې دا معنا نه چې ډېر اخلای ډېر بسې ټول دنیا دي دنیا دی سی دلتا اعتراض دے اعتراض دا دے چھ باپ سمن داخلی گی دلتا آیاتی مبیع دا سمنن قلیل دا سمن دے دلتا باپ مبیع داخل شوی دا داولی جواب دار چې دلته اشترا په معنا د استبدال سره ده او په استبدال کې با په هغه صداخلي کې چې تصور کې او بل ساخلي دلته دوی آیتونه ورکوي سامان اخلي نو بای په ځکه داخله کړی ده یو جواب دویم جواب بداو کوي چې دلته با په مبیع داخله کړی ده مبالغتن یہ آیاتونه مبیع ده سمن قلیل سمن ده خدا دا چې تاسو کې فقہ کتابونو کې ویلي دي چې مبیع خو اعزي او سمن ارزلی ځکه سمن خلق ورکوي کنه مبیع اخلي ویلي دي کنه نو دلته گویا کې دوی آیاتونه سره د دینه چې مبیع دا خدا سي کړی دي لکه سمن پشان ارزل کړی دي
ذکر پہ بعد داخل کړ. سوال دار ہے چې دا خلق خو سبق وای قرآن خلقو له پیسې پې اخلي امامتۍ باندې پیسې اخلي دمونو باندې پیسې اخلي او خدای وای په قرآن پیسې ما اخلی دا څنګه چل دی؟ جواب دار ہے چې یو څو صورتونه دي ګورئ. یو صورت دا دی چې یو سړی دم کې قرآن پې ووایي د علاج دپاره په دې اتفاقاً پیسې اخیستل جایز دي. حدیث د لدیخ په دې دلیل دی د ابو سعید خدری دې کې دی چا دغه نشته اختلاف نشته په دم پیسې اخیستل چې د علاج دپاره په دې کې د هېچا اختلاف نشته. یو دویم دا دی سړی مړ شو تا ته وایي راشه ختم راته وکړه طالبان بوځي ختم ورته وکړي. طالبان ورته وایي ختم درته کوو خو په سپاره به 200 روپۍ راکې یوه سپاره په 200 او یا به راباندې پلانکې سیس خوري مخکې نه ورته وایي. په اتفاق سره دا پیسې اخیستل او دا خوراک نه دی جایز. زمونږ فقها دا وایي د فقې چې قاري ته ثواب ونه رسېده نو مړي له به څه ورسېږي ده خو په پیسو ورکړه که نه ثواب. دا دو صورته کله داسې وشي چې ختم له طالبان بوځي او بس ختم ته نور خلک هم راوستي او طالبان غریبانان سپاره مو وایي او نور سپاره نه یې ویلې ډوډۍ دوی هم وخوري او هغوی په مفتو کې وخوري. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ نو دا د طالبانو په ذهن کې دا نه چې موږ ډوډۍ وخورو که رایکړه که نه بس الله د رضا دپاره ورته موږ ثواب دپاره ختم کوو نو بیا خطا خیر دی بیا اجرت نشه خیر دی هغه هم صدقه کړې ده نو که سبق ورته ووایي که نه ونه وایي هغه صدقه کړې ده که صحیح شه. یو خو ښه طریقه اتفاقي او بهترینه طریقه کومه ده هغه دا ده چې مړی د چا وشو کور کې دی ورپسې خپل بچي سبق ووایي سبق د هغوی وایي مړي ته دې ثواب وروبخي او طالبانو له دې ووایي چې راشئ تاسې ډوډۍ وخورئ. ښه طریقه نه ده؟ ډېره مزه یې وکړه. نه مړي پیدا ده نه مړي څه پیدا ده ثواب به ورورسېږي تلاوت ثواب به هم ورورسېږي د صدقې ثواب به هم ورورسېږي او د طالبانو هم پیدا ده ګناه نه به هم بچي او نیمه ګنټه به یې په سپاره لګېږي. دا ښه طریقه ده اتفاقي. په دې موږ او تاسو به پې عمل کوو که نه انشاءالله موږ به پې عمل کوو که پلار مور نیا د چا مړه شوه بس سبق به ورپسې پخپله وایو او صدقه به په نورو خلکو طلبو باندې خورو انشاءالله. چې دا یو. درېیمه خبره دا ده چې تلاوت وکړي د تعلیم دپاره قرآن چاته ښیي او په هغې اجرت واخلي دا څنګه ده؟ دا متقدمینو د دې نه انکار کوو چې دا نه ده جایزه ځکه هلته د معلمینو د بیت المال نه تنخواګانې مقررې وي. بیت المال اوس هم اسلامي حکومتونه به ملیانو له به پیسې ورکولې معلمینو ته. متاخرینو په دې فتوا ده چې په تعلیم د قرآن پیسې اخیستل جایز دي. دا ولې؟ ځکه که داسې شي معلم د پیسو ګټلو دپاره بازار کې کاروبار پسې ورک شي نو دا بچي به د قرآن د چا نه زده کوي نو د قرآن ضیاع به وشي ضایع به شي تعلیم د قرآن به ضایع شي. نه د دې وجې نه هغې فتوا په دې ده چې قرآن په تعلیم باندې پیسې اخیستل جایز دي. پې پوه شئ تاسو؟ دا درې صورته شو. یو څلورم صورت هم دی هغه دا چې تراو په دې ختم پیسې څنګه دي تراو کې دا قاریان چې ختم کوي نو که داسې وي چې دی د الله د رضا دپاره ختم وکړي. اکثره قاریانو لالچ دا وي چې قرآن رانه کچه نه شي که نه که په دې نیت یې وکړي چې خدای رانه راضي شي او قرآن هم واورو خلکو ته ثواب زما هم وشي او د دوی هم وشي او بس اخره کې دعا وشي او مخه ښه ورسره به وکړي نو خیر دی دی خفه نه شي. او که یو 100,000 روپۍ هم ورکړي چې دا در سره واخله د ده نیت کې نه وي نو دا هم خیر دی. او که دی ورسره مخکې نه توی کړي چې زه خو درته ختم کوم ګوره خو کم سے کم یوې سپارې 1000 روپۍ 1,000 روپۍ
او چې د 150 زرو نه کمې پیسې اخلي چې اخلي نو دا بیا ډېر بې خونده قاري چې دا ورسره توی کي نو دا بیا نه ده جایزه او چې اس یا دیم ښه وکړي او هغوی هم ورسره ښه وکړي نو دې کې څه بدي نشته خو د دې نښه او دلیل به څه دلیل به دا چې یو جومات کې 10 کال ختم وکړه او هېڅ هم ورنه کړه چې کال له دی په هغې کې کوي که نه کوي ستاسو څه خیال دی کال له پکې کوي بس بیا نه دي اخیستل وایي دا خو چې د غر بچي دي هېڅ سړیتوب نه ورځي داسې وایي که نه وایي نو زما په فکر باندې چې د دې سیز نه ځان تاسو او موږ وساتو نو بهتره طریقه به بهتره به زمونږ د اکابرینو فتاوی چې کومې دي فتاوی اصل مسله داسې ده زمونږ د کشران مولیان چې که نه کشران هغې ته وایي چې د 2000 نه وروسته فارغ شوي دي د 2000 ثانیې نه دې ته کشران وایي او مشران کم ته وایي چې د 2000 نه مخکې کم ملیان فارغان شوي صحیح شو یا کشران دای چې د 6 درجو ملیان او مشران هغه چې د درجو ملیان نه درجې نه مخکې مولیان دې ته مشران وایي دا کشران مولیان به درته دا فتاوی ګوري اردو کې دا راغلی یوې کې یو شان لیکلي بلکې بل شان اردو فتاوی چې زمونږ د اکابرینو دي نو هغوی چا جواز ورکړی دی او څوک وایي چې جایز نه دي په تراو په ختم باندې پیسې اخیستل جایز چا ویلی نه دي جایز نو هغوی پکې تعارض پیدا کړی او در حقیقت پکې تعارض نشته چا چې جایز کړي دي د هغوی یوه وجه دا ده چې هغه ورسره توی کړي نه دي او هسې هدیه یې ورکړه او چې څوک وایي چې نه دي جایز نو هغوی وایي چې ده به ورسره توی کړي او المعروف کالمشروط او کال له ختم نه کوي وغیره که نه داسې ترتیب سره بیانونو باندې دا ملیان پیسې اخلي بیانونو باندې که داسې ځای کې بیاني چې هلته د ده نه بغیر بل څوک دا بیان نشي کولی او سخت ضرورتي نو په داسې ځای کې پیسې په بیان اخیستل بالکل نه دي جایز نه دي او که داسې ځای نه مسلې عام طور بیانېږي او دی بیولی او د لارې خرچه ورکړي نو دې کې څه بدي نشته خو شرط پکې دا دی چې مخکې نه به ورسره توی کوي نه چې ماله به دومره راکې هدیه ده که هدیه یې ورکړه ممانعت دی نه کوي هدیه دې ته وایي خو نه اخیستل بیا هم غوره دي و اولاد چې وایي نه دي ځکه بیان او دا خو دعوت الله دی که نه دعوت الله په نیت یو سړی لاړ شي او ته پیسې ورکړې چې دا واخله هغوی دا ته څه کې زیاتې راکړه دا دې څه وکړه ملیان خو داسې کوي که نه ورته وایي دا خدا ته څه کې دا شی لګېدلی که نه په دې به مې ښه تفصیل کړی وي ولا تشترو بیاتی ګورئ دې کې دا مسله خو هسې مې درته بیان کړه په دې کې دې ته اشاره نه ده ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا دا بعضې مخصوص خلک کې دې مسلې دپاره ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا په ختمونو پیسې مه اخلئ دا چرته یو مفسر هم نه دی ویلی چې په ختم یې مه اخلئ چرته به په دوربین کې پیدا نه کوي چې یو تفسیر کې راغلی چې ولا تشترو بتلاوت آیات ثمنا قلیلا خو ته تلاوت تقسیم درته ما وکړه که نه چې مختلف قسمونه دي ټولو تفاسیرو دا لیکلي چې یهودیانو به تورات په تلاوت او په ختم پیسې اخیستې که د هغه په پټولو تورات یې ختماو خلکو له به ختمونو له به خلکو بیول نه په کتمان باندې نو ټولو تفاسیرو داسې تقدیر راویستی ولا تشترو بکتمان آیاتی ثمنا قلیلا یا ولا تشترو بتحریف آیاتی ثمنا قلیلا مدارک کیا علامہ نصفی وای ولا تشترو بتغییر آیاتی و تحریفها ثمنا قلیلا په تحریف ماخلی په تغییر ماخلی خطاب خو یهودیانو ته ختم خو پکې نشته دا خو فقهي مسله ده د فروع سره تعلق دی هسې درته مونږ وکړه دې آیت کې د دې تذکره نشته و ایایا فتقون او خاص زمانہ ویریږئ زمانہ مخکې آیت کې و ایایا فرحبون ذکر کر رحبت دې کې اتقا ذکر کړه دا څه وجه ده دې کې حکمت څه دی جواب دار ہے چې رهبت دا خوف ته وایي مطلقاً
او اتقا هغه خوف ته وایي چې حزم ورسره وي کلکوالی پکې. اولنی آیت هغه د عامو یهودیانو باره کې و، عامو بني اسرائیلو باره کې نو هلته رهبت مناسب و. دا دویم د ملیانو باره کې دی نو هغې سره اتقا ذکر کړه. اتقا ځکه ملیانو له ډېره ویره پکار ده چې خدای نه ډېر ویرېږي. فتقون ځکه مناسب شو. ولا تلبسوا الحق بالباطل دی کې درې معنی ذکر کوي. مګډ وډوي حق د باطل سره وتکتم الحق مپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ښه کار نه دی. درې معنی ولا تلبسوا الحق ګډ وډوي ما حق لبس ګډوډې شنتوي ګډوډې کوي سامعینو باندې ګډوډې شن راولي هغوی پوه نشي چې دا یې څه ویلې. حق د باطل سره مه ګډوډوئ. داسې تاویل یې وکړي چې هغه اصل مسله ترې ورکه شي، اصل مسله باندې پوه نشي. احتمالات پکې جوړ کړي، هغه اصل صریحه مسله چې د خلکو ورته پام وانهړی داسې کوي ملیان کم. دې ته لبس وایي. وتکتم الحق مه پټوئ حق. دا په مجزوم باندې عطف دی. ولا تکتم الحق. سوال دا دی چې لبس سره کتمان لازم دی که نه؟ چې لبس ذکر شو نو کتمان راغی نو بیا دوباره کتمان څه ذکر کو؟ جواب دا دی چې نه، لبس بیل شی دی او کتمان بیل شی دی. کتمان دی ته وایي چې خبره بالکل پټه کړي، سر هغې طرف باندې ورنشي، دې د کتمان وایي. لبس دی ته وایي چې مسله خو بیان کې خو حکم یې خلکو ته واضحه نه کړي، ګډوډېشن پکې وکړي. وانتم تعلمون او تاسې پوهیږئ چې دا ښه کار نه دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. د آیت کې درې اوامر ذکر کوي. نور واقیموا الصلاة پنځم امر دا دی پابندۍ سره وکئ منځونه. واتوا الزکاة ورکئ زکاتونه. وارکعوا مع الراکعین رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. جماعت ته پکې اشاره ده. تخصیص د رکوع ځکه وکړه چې د یهودیانو مونځ په رکوع نه مشتمل. ارکان د صلات کې رکوع ځکه خاص کړه، هغوی مانځه کې رکوع نه وه. ورکعوا مع الراکعین معنا صلوا مع المصلین. د اقیموا الصلاة واتوا الزکاة مناسبت د لبس او د کتمان سره څه دی؟ جواب دا دی چې د علماو که نه، د علماو دا لبس د حق او کتمان د حق د څه دپاره کوو چې زمونږ دنیوي مفاد خاورو سره خاوري نشي. که مونږ حق بیان کو بیا به پیسې مونږ له څوک نه راکوي، شکرانې وغیره، کار خرابېږي. نو هلته مرضونه و چې حب جاه وه او حب مال و. جاه زما مرتبې کې څه کمی رانشي، زما مال کې څه کمی رانشي. دا لبس او کتمان یې دې دپاره کوو. نو د جاه علاج ورته ښیي، د تکبر علاج. واقیموا الصلاة دا تکبر علاج دی. مولا چې خبره نه مني خو د تکبر د وجې نه نه مني. د تکبر علاج دا دی واقیموا الصلاة. سر په ځمکه باندې خدای ته لګې عاجزي کې تکبر سړي نه وځي که نه، او د حب مال به در نه پسه وځي او حب جاه. واتوا الزکاة زکات ورکوئ په مال کې، تاسو کې به ښه راشي. ورکعوا مع الراکعین دا اووم امر دی رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. دې کې استفهام دی د توبیخ دپاره او تعجب دپاره، او تعجب په معنا د تعجیب سره دی. تعجیب ځکه تعجب په امر غریب باندې کېږي، الله ته خو امر غریب نشته.
تعجب په معنا د تعجب سره نور خلق تعجب کیا چول. آیا تاسو امر خطاب دی علماء او د اهل کتاب ته، آیا تاسو امر کوي خلق ته بالبر پنه کوي سره وتنسون انفسکم، تاسو هیر کړی د خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب، پدا سال کې چې تاسو کتاب لولئ، افلا تعقلون، اتفعلون ذلك، تاسو دا کارونه کوي فلا تعقلون، نه پوهیږئ چې تاسو لپاره پکې ضرر دی. اتامرون الناس بالبر، آیا تاسو امر کوي خلکو ته بالبر پنه کوي سره. خطیب شربینی رحمه الله سراج المنیر کی وای دا یهودیانو علماء مبارک نازل شوی. رشتہ دارو به تاسو کو چې مونږ په دې پیغمبر ایمان راوړو کرای نه وړو، پټ به ورته ویل چې صحیح دا ورځي پی دوی په خپل نه راوړو. نو الله ورته وای اتامرون الناس، تاسو خلکو ته امر کوي په بیر سره چې ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم دی. وتنسون انفسکم، تاسو ځانونه هیر کړی دي، خپل په عمل نه کوي. اول غوره خبره دار چې خپل په سړی عمل وکي پاره خبره او به نور خلکو له بیان کی، خو خپل کمزوري ونه دا بیانولم ښه خبره ده. حضرت نبی رحمه الله فرمایي کم شی چې ما کې کم نقصان او کمزوري نو هغه بار بار بیانوم چې کمزوري نه لري شي، سړی و شرمېږي چې جمعې بیان کې خمه دا خبره وکړي وګورځ ما په عمل نشته، سړی شرمنده شي کنه. وانتم تتلون الكتاب، پدا سے حال کې چې تاسو کتاب لولئ، تاسو کتاب لولئ او کتاب کې خدا خبرې دي چې عمل با اول کې خپل بم عمل کې او نور خلکو تبم تعلیم د عمل ورکې، نور خلکو تبم تعلیم د عمل ورکې. افلا تعقلون، تاسو نه پوهیږئ، آیا تاسو نه پوهیږئ. افلا تعقلون کې دا حمزه په فا داخله شوی ده. دې کې دو مسلک دي. یو مسلک دا دی چې دا په تقدیم د حرف عطف سره په حمزه باندې، لیکن هر کله چې حمزه د پر صدارت د کلامونو په حرف عطف باندې حمزه مقدمه شو، نو هغه دا سوای چې دا فا مقدمه ده په حمزه باندې، داغي مسلک دار ا د باز نحیانو لکه زامشری او داغه مرګری داغي مسلک دار چې تقدیم او تاخير نشتا، د حمزه او د حرف عطف په منځ کې یو جمله پهلیه یو جمله حذف ده. تقدیر د عبارت داسې ده اردیتم بهلاک انفسکم ما صلاح غیرکم، آیا تاسو خوشاله د ځانونو په هلاکولو او سره د دین چې نور خلق بچ شي. فلا تعقلون، تاسو سوچ نه کوئ، فلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ. نو د فا حرف عطف د پرزیتم معطوف علیه شو، یا ما د تاسان ویلې اتفعلون ذالک فلا تعقلون، نو حمزه په فا نه ده داخله بلکې په جمله فعلیه داخله ده. په پوښوي دا زمشری مسلک دی او دا خده اسانه ده. واستعینوا بالصبر والصلاة، دې کې اتم امر دی. واستعینوا، مدد غواړئ، بالصبر والصلاة، په صبر او صلات سره، صبر او مانځه سره ځانونه صبر کوي د شهواتونه. والصلاة دائم علاجونه دي، ځان د مال نه صبر کوي نو حرص د مال بم د ذهن نه وځي، او صلات دونی سینه تکبر بدر نه وځي. وإنا لکبیرة، د انها ضمیر چا تراجه ده؟ یا استعانت تراجه ده چې کوم د واستعینوا نه ماخوذ ده، او یا صلات تراجه ده. وإنها لکبیرة، یقینا دا صلات لکبیرة گران کار ده، الا علی الخاشعین، مگر گران نه ده په خلکو چې کم ویریدونکي دي. یا وإنها دا استعانت لکبیرة گران کار ده، الا علی الخاشعین، مگر هغه خلکو ته گران نه ده چې کم ویریدونکي. نو چې انها ضمیر راجی شي استعانت ته، نو بیا به پکې صبر او صلات دا راشي، دواړه به پکې راشي. او که صلات ته راجی شي نو یو به پکې راشي، که صلات ته راجی شي یو پکې حسن دی یو پکې قبح ده، او که استعانت ته راجی شي یو پکې حسن دی یو پکې قبح ده. که صلات ته راجی شي حسن پکې دار چې اقرب المذکورین ته راجی شي،
او قبح پکې دار چې یو شی به مراد صرف صلات انها لکبیره دا صلات ګران کار او که استعانت بالصبر والصلات تراجیش قبح پکې دار چې بعید ته براجیش او پوښي او مطلب دا دی چې او حسن پکې دار چې صبر او صلات دواړه به پکې راشي وای نه دا استعانت بالصبر والصلاه لکبیره ګران کار تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ لکبیرتن الا علی الخاشین خاشین سوق دي الذين يظنون دا خلق دي يظنون چې یقین کوي يظنون معنا یعتقدون اعتقادا راجحا چې مضبوط عقیده کوي انهم ملاقو ربهم چې دوی به مخامخ کیږي د رب د دوی سره وانهم یقینا دوی به الیه دی الله تعالی راجعون واپس کیدونکي دي يظنون ظن خو شک ته وایي کنه ابن جریر د مجاهد قول نقل کړي او کل ظنن په القرآن په هو یقینون ظن چې په قرآن کې ذکر شي په معنا د یقین سره ابو جعفر رازی وای د ربی ابن انس نه هغه قول کوي د ابو العالیه نه په دې قول کې چې یظنون قال الظن ها هنا یقینون ظن دلته په معنا د یقین سره دی دلته اعتراض دی دا چې ځون خو متعدی کېږي دو مفعولونه ته دلته دو مفعولونه څه دي جواب دار چې انهم ملاقو ربهم دا دو مفعولونه دي کنه ان سره د اسم او سره د خبر نه قائم دي په مقام د دو مفعولونو کې ذکر وايي کې اسناد مسند او مسند الیه او اسناد شته کړه په دو مفعولونو کې دا شی وانهم یقینا دی الیه دی الله تعالی جون واپس کیدونکي دي